الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ډیره مهرباني تاسو زمونږ والد صاحب خدماتو په حواله سره خدمات مولانا سمیع الحق شهید رحم الله کانفرنس ته تشریف راوړو او کیمرې په صورت او سکرین په صورت باندې زمونږ پیغام ته امن او د سلامتیا چې کوم زمونږ دین مونږ ته راکړی دی دغه د مولانا سمیع الحق صاحب حقیقي تعلیماتو چې پورا دنیا د علم نه منور شي او امن ول سلامتی والا زمونږ د ملک دي شي چې ست پاره زمونږ اکابرینو علماء دیوبند او لکاو مسلمانان پاک او هند قرباني ورکړي دا دغه جدوجہد جمعیت علماء اسلام دا غي اولاد په صورت کې دا غي یو کارکون په صورت کې او دا غي یو شاګرد په صورت کې مونږ به پورا دنیا کې خورو او خپل ملک استحکام ته پاره به کوشش کوو جدوجہد وکړو چې زمونږ نوجوان نسل د دې ملک آبیاری ته پاره او د دې ملک ترقی ته پاره خپل یو رول ادا کی کردار ادا کی زمونږ بالخصوص نوجوانانو ته دا پیغام دی د کالج یونیورسيټي او د مدارس او تمام طلبه کرامو ته چې یو موټی شي او د دې ملک جدوجہد ترقی ته پاره جدوجہد وکړي استحکام ته پاره جدوجہد وکړي او امن ته پاره جدوجہد وکړي الحمدلله زمونږ والد صاحب د ژوند اخرنی 50 کاله د اتحاد امت کې تیر شوی دي او دغه جدوجہد مونږ مخ ته بوزو نو ځکه تمام مکاتب فکر هم دلته موجود او تمام مذهبي سیاسي جماعتونو تم دعوت او د کې زمونږ سره د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن گروپ مولانا عطا الرحمن صاحب او مولانا سینیټر درویش صاحب او دغه سي سابقہ سینیټر و سابقہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب او سابقہ سینیټر مشتاق صاحب شرکت کړو دغه سي جنرال حمید ګل صاحب زوی عبد الله ګل هم پدې کې ګډون کړو زه خپل چې کله طالب علمي زمانه کې د جمعیت طلبه اسلام جنرال سیکریټری وم هغه وخت زمونږ مسلم طلبه محاذ په نوم باندې یو اتحاد جوړ شو تمام ملک دینی سیاسی غیر سیاسی جماعتونه یوت وینګونه هغه کې شاملو نو زه د هغه جنرال سیکریټری هم نو دې ته لپاره مونږ ډیر شي کانفرنس هم کړو هغه وخت مو مواز اوچت کړو چې دا داسې ناسور دی چې نوجوان نسل تباکی او د ملک مستقبل په خطرې کې اچي نو اسلام هم نشونه تماشونه او غیر شرعي کارونو نه او لغوه کارونو نه دینه منی کوي چې دینه مسلمان د ځانو ساتي او ځکه مونږ ته الله پاک 15 وخته په مونږ ته پاره شکم بانک کیږي حي علی الفلاح حي علی الصلاه دعوت راکي چې مونږ د دنیایي غلاستونو نه ځان بچو او الله طرف ته رجوع کو زم خپل والد صاحب حواله سره دغه میسج ورکول غواړم چې غي پوره عمر د ظالم لاس ایثار کړي مظلوم سره مرسته کړي دا او د هغه چکم میډیا په ذریعہ باندې کوم پیغام او هغه د امن او سلامتیا او مونږ دغه امید کوو چې زمونږ نوجوانان دي چې د یونیورسيټي کالجی ته غیر سیاسي هغه ټول دی یو بل سره مینه محبت لري چې د کوم جماعت سره تاسو تعلق ساتي نو معمولی فروعي اختلاف یا سیاسي اختلافات دون حتی مبوزي چې هغه معنی زمونږ د اسلام غرور ولی ماتيږي او مغرب یا
چې کوم ملک دشمن قوتونه دي هغه ته فایده رسی. نو دغه زمونږ د والد صاحب ټول ژوند خلاصه وه چې د الله په ځمکې باندې د الله نظام قایم شي او هغې لپاره زمونږ د پاک و هند چې کوم مسلمانانو قرباني ورکړې ده هغه ضایع لاړه نه شي. زه د جمعیت علماء اسلام، جمعیت طلباء اسلام د ټول ملک کارکنانو شکریہ ادا کوم چا چې په میډیا په ذریعہ، سوشل میډیا، الکترونیک میډیا، پرنٹ میډیا په ذریعہ باندې زموږ د والد صاحب دا خدمات دنیا ته وړاندې کوي او کوشش کوي. د پروګرام حواله سره د حقانیه ویلفیر هم شکریہ ادا کوم او د علوم حقانیه چې کوم طلباء کرام دي او د نور مدارسو او د سکول کالج چې کوم طلباء دلته راغلي د ټولو شکریہ ادا کوم چې تاسو دلته راړئ او موږ سره په دې سخت حالاتو کې ودرېدئ او حق आवाज دنیا ته رسوي. زما جنوم دی قاضي فتح الباری رستمی. زه د شیخ القرآن مولانا قاضي عبدالهادي رستمی صاحب زوی ما د رستم نوي کلی او هغه والد محترم زما په نوم باندې مدرسه جوړه کړې او هغې ته ویلي چې اداره فتح العلوم. زه د دې جمعیت علماء اسلام سین صوبایي رهنما یم او دا د مولانا سمیع الحق صاحب شهید دا شهید اسلام شاهد ناموس رسالت دغه په حواله باندې دا هر کال چې کم دینو کیږي په 2 نومبر باندې سکل په 5 نومبر باندې شوله په نشترحال کې دینه مکه شی و په اسلام آباد کې او د غرنګ داینه پس په دارالعلوم حقانیه کې شوی دا. مولانا سمیع الحق صاحب هغه زمونږ سره یو خاصوصي نسبت دی، ښه تعلق دی زمونږ د مشرانو سره، زما د والد محترم سره او د هغه د دین دپاره چې کوم خدمات دي هغه اظهر من الشمس دي. کو دینی میدان وګوري، که فلاحي میدان وګوري، کو سیاسي میدان وګوري، په هر میدان باندې په ادبي میدان ته وګوري نو الحق رساله چې کوم دغه څونه مشهور رساله ده په هغې کې زما د الحق نمبر کې 3 نمبر باندې چې کوم دغه دی جلد دی په هغې کې زما پوره په هغه په حواله باندې په اردو کې مضمون راغلی دی. په هر صورت د هغه دیني خدمات هغه د چا نه پټ نه دي، اظهر من الشمس دي. یو عظیم مجاهد هغه د امت د وحدت دپاره هغه کوششونه کړي دي او موږ د هغه د ټول دینی فلاحي اصلاحي سیاسي ادبي خدماتو ته خراج تحسین پیش کوو. او زه په دې اشعارو باندې خپلې خبرې ختمې کړم. سوار چې راشي د اجل بیا یې سړی په ماتې، سوار چې راشي د اجل بیا یې سړی په ماتې، د خوار فقیر نه فقیري خاني د خان پاتې شي. چې پاک رسول په در مقبول وکړه عدول د جهان بل به کوم ځوان زوی د مور په دې جهان پاتې شي. مخکې ستاسو شکریه ادا کوم چې ستاسو دغه کیمرا او دغه میډیا دغه موبایل مایک دین دپاره استعمالیږي نو تاسو ته خراج تحسین پیش کوو. ډیره شکریه. دویم د کانفرنس شو سمیع الحق شهید رحم الله د خدماتو په یاد کې یقینا چې هغې ټول ژوند ټوله زندګي دین دپاره وقف کړې وه او ټول ژوند چې کوم د دین د سره بلندۍ دپاره تېر کړی. الحمدلله په لکونو شاګردان د دنیا ګوټ ګوټ کې الحمدلله موجود دي، هغې د دین خدمت کوي، د هغې په میشن باندې الحمدلله روان دي. نو اصل کې موږ خو چې دلته کومه حاضري کړې وه الحمدلله دغه د شیخ سمیع الحق شهید رحمه الله د خدماتو کوم کانفرنس و د هغې خبر موږ ته رارسېدلی او همدغې باره کې راغلي یو چې د هغې کوم خدمات دي دین دپاره، قوم دپاره، معاشرې دپاره هغې نه ځان خبر کړو او بیا چې کوم د قوم ته هغه وښایو چې زمونږ کابرینو زمونږ علماء الحمدلله دین دپاره دغه قربانۍ ورکړي، هغې دغه میشن دی او دغه میشن خپل کو نور خلکو ته ورسو. اخره کې زه به همدغه میسج ملګرو ته ورکړم چونکې دا خو چې کوم پروګرام و د شیخ رحم الله شهید رحم الله کانفرنس حوالې سره خو زه به خپل طرفه یو دغه پیغام ورکړم چې زمونږ کوم نوی پلیټ فارم جوړ شوی دی د بزم شیخ الهند رحم الله په نوم باندې د ذل عموما د طالبانو دپاره چونکې موږ الحمدلله لګیا و دورې هم کوو د ذل عموما څومره طالبان د پېښور په سطح باندې هغې سره ملاقاتونه کوو. نو دغه سلسله کې نن دلته چې کوم د زموږ راتګ وشو نو زه ستاسو د کیمرې په توسط سره او ستاسو د مایک په توسط سره زه د ذل عموما هغه طالبانو ته دغه پیغام ورکوم چې کوم په پېښور کې زیر تعلیم دي چې څومره طالبان دي د ذل عموما په پېښور په مدرسو کې دي نو موږ الحمدلله په سوشل میډیا فیسبوک باندې اشتهار هم چلولی دی او انشاءالله دلته به تاسو ته په سکرین باندې نمبر هم راشي دغه نمبر باندې موږ سره رابطه وکړو. انشاءالله زموږ داسې یو پلیټ فارم دی چې د ذل عموما څومره طالبان دي هغې کې چې کوم پټ صلاحیتونه دي هغه قوم ته ښکاره کړي چونکې زموږ د ذل عموما څومره طالبان دي هغې کې صلاحیتونه دي، هغې کې ټیلنټ دی لیکن د هغې صلاحیتونه هغه نظرانداز کړلی شوي دي. ډېر باصلاحیته طالبان موږ کتل لیکن د هغې صلاحیت ته څوک توجه نه ورکوي، هغې صلاحیتونه په هر ځای کې نظرانداز شوي دي. نو موږ دغه صلاحیتونه رابېدارولو دپاره د طالبانو دغه ټیلنټ د رابېدارولو دپاره موږ دغه یو پلیټ فارم جوړ کړی دی چې په هغې کې تقریبا میاشت کې یا 3 هفتې بعد یو ځل پروګرام به کېږي، هغې کې به زموږ د مومندو څومره طالبان دي هغې به کیسه اخلي، هغې کې به تقریرونه کېږي او بیا چې انشاءالله تنظیم لږ مخکې لاړ شي لږ مضبوط شي نو بیا الحمدلله موږ دغه ترتیب هم جوړ کړی چې د ذل عموما څومره طالبان دي بېوسه طالبان دي غریبانان دي د هغې دپاره د کتابونو بندوبست د فیس وغیره د ډاکټر
څومره اخراجات چې دي هغه ان شاء الله الحمدلله موږ د تنظیم د طرفه هغه چې کوم دی به ورکو چې کله د تنظیم لږ مخکې لاړ شي. نو زه اخر کې همدغه پیغام ورکوم چې څومره طالبان دي هغې چې کوم دی زموږ سره خامخا په رابطه وکړي. نمبر به تاسو سکرین باندې راشي او زه تاسو ته داسې وایم 0346 98 50 852 0346 98 50 852 دا زما د واتساپ نمبر دی او دې باندې انشاءالله تاسو رابطه وکړئ. زموږ یو ګروپ جوړ دی واتساپ ګروپ. نو چې کله پروګرام کیږي څه مقابله کیږي یا پروګرام انشاءالله هغې دپاره موږ ځای په هغه ګروپ کې چې کوم دی متعین کوو. مختلف ځایونه دي زموږ سره. نو چې کله پروګرام کیږي هغه ګروپ کې موږ د ځای تعیین کوو. نو ټول ملګري چې کوم دی هغه پروګرام کې موږ سره شرکت کوي. بهترین کانفرنس وشو او د ټول پاکستان نه پکې خلک راغلي. بس زه به د شیخ صاحب په باره کې دا یو شعر پیش کم چې کله جماعت کله مکتب کله استاد شهید کړي، کله جماعت کله مکتب کله استاد شهید کړي، کله می جان کله جانان سمیع الحق شهید کړي، کله چې مونږ یو आवाज د انقلاب اوچت کړو، کله پلر کله په بر افغان پښتون شهید کړي، ترڅو چې مونږ اسرائیلی نظام مات کړي نه وي، ترڅو چې مونږ اسرائیلی نظام مات کړي نه وي، د هغې پورې به بچي د فلسطین شهید کړي. او کمال بس د بغاوت د یهودیانو وکړه، کمال بس د بغاوت د یهودیانو وکړه، د بغاوت په دینارې بزر هم تا شهید کړي. بس دا شعر اصل کې د امام الشهدا حضرت مولانا سمیع الحق شهید رحم الله په باره کې او په دې کې خپل یو دکم بیان کړی او د فلسطین مسلمانانو سره یو یکجهتي کړې وه. او ماشاءالله په دې کانفرنس کې هم ډېر داسې خطبا حضراتو چې هغو د فلسطین په حواله سره هم خبره وکړه. نو زه د مولانا عبدالحق ثاني صاحب ته په دې عظیم کانفرنس کامیاب کانفرنس مبارکباد پیش کوم او ان شاء الله مونږ دا اراده ساتو چې کم ځای کې پروګرام وي ان شاء الله حقانیه ویلفیر ټرست والے بم زی او ټول طالبان بم ان شاء الله خدمت ته ولاړ وي.